بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. سورة التغابن 12 نمبر آیت. په دې 12 نمبر آیت کې د عذابونو نه د خلاص بچ کېدلو د هدایت د موندلو اسباب ذکر کیږي چې که تاسو غواړئ چې د الله تعالی د قهر د غضب نه بچ د ګمراهۍ نه بچ پاتې شئ نو تاسو سره دوه طریقې دي، یو د الله ومنئ او دویم واطیعوا الرسول او د پیغمبر علیه السلام په طریقې ومنئ. نو تاسو به د هېڅ ګمراه کولای نه شئ د عذاب نه بچ پاتې شئ. علماء لیکلي دي چې د الله تعالی په ذمه داسې وه چې پیغمبر راولېږي، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ذمه باندې داسې وه چې خلکو ته دین ورسوي، بلاغ وکړي، او د خلکو په ذمه باندې داسې ده چې تسلیم وکړي وي مني بس. نو دغه مضمونونه دې ذکر شو. فإن تولیتم که تاسې مخ واړو د الله او د رسول د منلو نه، فإنما على رسولنا البلاغ المبین، یقینا زموږ پیغمبر باندې رسول دي ښکارا. دا هم تسری د نبی علیہ السلام ته هم زجر دی کافرانو لپاره چې که تاسو به دې تمه یې چې موږ دین نه منو، نبی علیہ السلام رسالت به ناقص ثابت شي، نو داسې نه کېږي. ځکه د نبی علیہ السلام په ذمهواري دا وه چې دین ورسوي غیر رسوي، او ستاسې منل نه منل هغه په ذمهواري کې داخل نه دي. نو زما پیغمبر باندې خالص رسول دي او هغه رسول کوي، نور ستاسو ذمهوار نه. او نبی علیہ السلام د باره هم تسلی مضمون ده چې که د خلک دین نه مني نو ستا نقصان نه کېږي، ته خپله ذمهواري چې سر ته ورسوې بس دا کافي شو. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون. الله الله تعالی چې دی لا اله نشته لایق ته عبادت الا هو مگر دقه الله دی. دا مضمون توحید شو چې دوباره ذکر شو. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، خاص په الله تعالی توکل کوي مؤمنان خلک. مؤمنان د خپل نظر په الله ساتي چې چاله لګیم څومره په صداقت او دغه باندې يم، په اخلاص باندې يم، او څومره اجر برای کوي. بس دغه مخلوق تر سره قتل پکار نه، مخلوق څه کوي وسنک او استاد کارونو خبرو تایید کوي او کینک، بلکې معاملات ټول الله تعالی سره برابر ول پکاري. یا ایها الذین آمنو، اے هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یقینا بعضی د بیبیانو ستاسو او د اولاد ستاسو نه دشمنان ستاسو لپاره، فاحذروهم ځان ته نه بچ کړئ. دې ځای کې هغه رکاوټونه ذکر کیږي چې کم رکاوټونه په هدایت کې په اسلام کې انسان ته مخې ته راځي. نو په اسلام منلو کې د اسلام په احکام باندې عمل کولو کې اولنې رکاوټ چې راځي د کور د بیبیانو له طرف نه، د ښځو له طرف نه او د اولاد له طرف نه راځي. ډېر شرعي احکام داسې چې هغه به ته عملي کول غواړي، لیکن دا سره به بیبي موافق نه باغی کی او مخالفت پکې چې دا د رواج خلاف دي، دا د دې خلاف دي، دا هغه خلاف دي او دا پرېږده. نو اولنې نو ډېر به داسې وشي. دې ځای کې من ذکر کړی ده، ان من ازواجکم. من په عربی کې د بعضې په معنا سره راځي اکثر، دلته هم د بعضې په معنا سره اشاره دې خبره ده چې ټولې زنانه داسې نه وي. زنانه کې ډېرې غیرتي بهادري او دیندار زنانه پکې، خو د دې سره سره به بعضې پکې داسې چې هغه به ستاسو دپاره دشمنان شي په دې دین په لاره کې. نو بعضې بیبیانو ستاسو نه او د اولاد ستاسو نه عدو لکم، دشمنان به شي ستاسو دپاره په دین کې. دیني امور او دیني احکامو عملي کولو نافظولو کې به تا سره اتفاق نه وي. کله زکات، کله عشر، کله شرعي پرده، کله نورې مسلې، هغې به تا سره اتفاق نه کوي او ستا مخه نیول به غواړي. او دغه شان اولاد هم داسې کوي. ډېر مسایل احکام داسې دي چې اولاد به تا سره مطابق کېږي په هغې کې او ستا مخالفت پکې، هغه به د بل ځګي نه تربیت شوي، د بل ځګي نه بچارک شوي، نو به خامخا ستا مخالفت کوي. نو فاحذروهم، ځان ترې نه بچ کوي. اولاد او زنانه د دین په لاره کې مخې ته راللي، ځان ترې نه بچ کوي، تاسو خطا نه کړي، ګمراه هم نه کړي، بېلار هم نه کړي. داسې مه وایه چې بس شرعي حکم او خیر ښځې راته ویلي اوس بله لار ما سره نشته، یا دا چې شرعي حکم دی په دې کې اختلاف نشته، خو زوی راته وویل، لور راته وویل، نو اوس ما سره بله لار نشته. داسې مه کوه. فاحذروهم، ځان ترې نه بچ کړه چې ګمراه دې نه کړي. وان تعفو، که تاسې معافي وکړه دوی ته،
وین تابو که تاسو معافي وکړئ دوی ته وتصفحوا د دې خبرونه مخ واړوئ وتغفروا بخښنه ورته وکړئ فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخښونکی او رحم کوونکی دا د اخلاقو طریقه ده دغه خلکو سره بس داسې وکړه چې ته به پوه شې چې ته به په دیني لارو کې بدني احکامو کې رکاوټ جوړئ د مزاحمت کوشش سره مه کوه بس پرېږدې مخه دې بدله کړه مخ دې نه واړه باسونه اوس هم ډېر مه کوه چې نه مطمئن کېږي اول ته واز نصیحت په ښه انداز باندې وکړه په مناسب مثبت انداز باندې باس وکړه خبرې سره وکړه چې نه مني نو بیا د هغې نه مخ واړوه هسې مناظرې او باسونه او سار ماښام شور شغره بس د سره مه کوه وتغفروا بخښنه ورته وکړه څه مطلب د انتقام سوچ مه کوه چې بس داسې راته ویل دي په دې ځای کې زما مخالفت کړلی اوس چې ماپ نه کې پرې نه دي تنګول یې شروع کړه داسې مه کوه بس پرېږده ماپ یې کړه معاملې الله تعالی که الله به څه کوي وإن الله یقینا الله تعالی غفور بخښونکی دی رحیم رحم کوونکی دی نو کېدای شي الله ته توبه وباسي او الله یې معاف کړي کېدای شي چې عمل یې صحیح شي توفیق یې نصیب شي انما اموالکم واولادکم یقینا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو فتنه امتحان دی مال او اولاد د امتحاني یا به د مال له خاطر دین نه تیریږي یا به د دین د خاطر نه مال نه تیریږي او د مخته راشي دغه شان اولاد هم دي چې ډېر انسانان داسې چې د اولاد په محبت او مینه کې ډېرو جرایمو شکار شي د ډېرو ګناهونو شکار شي چې اولاد خیرخواهي لټو او هغې کې دې غرق شي او ډېر خلک داسې چې هغه د مالونو په ګټلو په راجمع کولو د مال په محبت کې اگر چې اوله کې دیندار وي بیسته کې د هر څه نه تیر شي خراب شي د جرایمو ګناهونو د حرامو شکار شي نو دغه دوه څیزونه چې دا مستقیل امتحانونه دي مخکې د زنانو او د اولاد باره کې چې کوم بحث و دا پکې دشمنانو پکې را پیدا کېږي نو هغې مین و چې بعضې پکې دشمنان ټول نه وي دې ځای کې مین نشته ټول مالونه او ټول اولاد مستقیل امتحان دی او دغه امتحان داسې دی چې یا به د دین په لاره باندې ځي د اولاد او د مال دومره خاطر به ته نه کړي او یا به داسې کوي چې دغه مال او د اولاد د خاطر نه به دین نه تېر شي دیني احکامو هغې خاطر به ختم شي نو دا دویم صورت د ناکامۍ دی اولنی صورت د کامیابۍ دی نو دا امتحان دی والله عنده اجر عظیم او د الله تعالی سره اجر دی لوی دا ترغیب دې خبرې ته چې تاسو که په دین باندې عمل وکړئ نو ستاسې مالونه اولادونه د الله تعالی د اجر نه غټ نه دي الله تعالی اجر لوی دی فاتقوا الله د الله نه ویریږئ ما استطعتم څومره چې وس کېږي واسمعوا او خبره واورئ واطیعوا او عمل پرې وکړئ وانفقوا خرچه وکړئ لانفسکم خیرا لانفسکم دا به فایدهمن ستاسو د نفسونو دپاره دې ذکر کې د هدایت دپاره یې څلور اسباب ذکر کړي دي مخکې چې کوم دی نو هغه اسبابو چې کوم د هدایت دپاره رکاوټ ته به سمه لار روان شوې نو مال اولاد او ښځې به مخې ته رکاوټ جوړېدو اوس هغه اسباب ذکر کېږي چې کوم اسباب ساده د هدایت دپاره مستقیل ذرایع دي کوم چې اسباب د هدایت دي او چې به دغه څیزونه ته راټینګ کړي نو ته نشې بېلارې کېدلی نو په دې کې څلور اسباب ذکر شوي دي اول دا دی چې فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه ویرېږه څومره چې د وسي یعنې معنا دا ده چې د الله تعالی د مخالفت نه ځان وساته څومره چې ستا وس کېږي نو ما استطعتم کې دې خبرې ته اشاره ده چې ته په دین باندې څومره عمل کولی شي اقمر مقدار باندې بیا عمل وکړه ستا د وس نه چې کله خبره بهر شي هغې باندې الله تعالی ته نه رانیسي او دا مضمون نور ذکر کړي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها هغه مضمون دا بیخي یو شان دی واسمعوا تاسو خبرې واورئ د دین واطیعوا او تابعداري وکړئ واسمعوا کې دې ته اشاره ده چې د دین علم حاصل کړئ کوم شریعت چې تاسو باندې کوم شریعت د پاره تاسو الله تعالی پیدا کړی او د هغې عمل کول به تاسو لازم کړي تاسو به مکلف شوي په هغې باندې نو د هغې علم حاصل کړئ دا د واسمعوا تعبیر دی چې تاسو کله دا شریعت واورئ زده کړئ نو هله پې عمل کېدی شي او بیا واطیعوا تاسو تابعداري وکړئ یعنې کم سم چې واورېدل په دغې باندې عمل وکړئ نو اول د الله نه یریدل د خپله وسه پورې دویم دیني زده کول دریم څه چې د زده کړه په هغې باندې عمل کول وانفقوا او خرچه هم کوئ خیرا لانفسکم دا فایدهمند ستاسو نفسونو دپاره د الله تعالی په لاره کې د دین د خدمت او ترقۍ دپاره پیسې هم لګوئ ومن یوق شح نفسه هغه څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل ځان نه یعنې د بخل د مرض نه بچ وساتلی شو بخیل نه دی فاولئک هم المفلحون هم دغه کسان کامیاب دي او بخیلان نه دي کامیاب ان تقرضوا الله قرضا حسنا که تاسو قرض ورکړئ الله تعالی لره ښه قرض یضاعفه لکم نو زیات به کې ستاسو دپاره
تقرض الله کې یا دې مضمون ته اشاره د دوه احتمال پکې دي چې تاسو په الله تعالی د لار کې چې کوم پیسې ولګوي نو داسې وګڼئ چې په الله قرض ورواړو او د الله تعالی نظام داسې دی چې الله له قرض ورکړي نو الله تعالی قرض واپس کوي او ولا سیوا کوي هم نو دا ترغیب شو زیات تایید شو دې خبره چې تاسو مالونه کم د دین د خاطر خرج کیږي دا ضایع چتاونه غړي دا مستقل ځکه کې ته پاخه شو به کله ځکه کې ولګي او رزل علماء راي دا چې د دې مضمون عام دی نو دسه معنی شو ان تقرض الله حق قرضا حسنا کتاسی بدین باندې عمل وکي خپل اخلاص باندې یضاعفه نو دغه الله تعالی زیاتای لیکم ساسو لپاره نو ول خرچي باسو هغه خاص او دا مضمون به عام شي د تعمیم بعد التخصیص وای چې اوله خبره خاص ذکر شي بیا عموم سره بیا ذکر شي ويغفر لكم بخنه وکي تاسو ته والله شکور حلیم الله تعالی قبل اونکي او صبرناک دي تاسو کارونه اعمالونه الله تعالی قبلای او الله تعالی حلیم صبرناک دي او جرمونو ګناونو څخه پوري نه رانيسي عالم الغیب الله تعالی خبردار دی په پټو سيزونو باندې او شهادت په ښکارا سيزونو باندې العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی